بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين حاكسان اجتنبون كبائر الاثم جزان ساتي دغټ گناهون دا سورۃ النجم 32 نمبر آیات په دې 32 نمبر آیات کې الله تعالی د حاکسان تفصیل کړی د چې کوم کسان ته نیکان ویل کېږي او هغه ته الله تعالی جنت ورکړي کوم چې بر آیات کې ذکر وش او دغه جنتی خلقو علامات ذکر کیږي چې د څنګه علامات دي یو علامه ده دغه لوی خلق یجتنبون کبائر الاثم دي ځان بچی د غټو ګناهونو کبیره ګناهونو چې کوي هغه نه ځان ساتي او بیا ول فواحش په غټو ګناهونو کې خاص کر د بیحیاي د کارونو ځان ساتي بیحیاي په خپل معنی کبیره د خدا په کبایرو کې بیا ډیر زیات قبیح سيزونه دي کبیره ګناهونه هغه ته ویل کېږي چې کله قرآن او حدیثو کې داغي نمبر ذکر راشي نو دا به سره ذکر چې دا د کافرانو عمل هغه د کافرانو عمل ویلي او داغه سره د جهنم ذکر راغله چې څوک د سکی جهنم ته بولاړ شي نو دا علامات د دې خبرې ده چې دا کبیره دا شان دا هغه خلک چې کوم لوی مخکې هلاک شوی د هغه سره مشابهت راځي د هغه خلکو عمل له نه د کبیره ګناهونو علامات بیا به دې کې فواحش ډیر خراب دي نو جنتی خلق دا چې کم ګناهونه کبیره دغه نه بزان ساتي او خاص کر د بیحیاي نه ډیر ځان ساتي چې کم کارونه کې د بیحیاي خبري راځي د بیحیاي بحثونه کارونه هغه نه ډیر لري وسیږي نو الله تعالی باندې باندې لوی مقام حاصله ولې شي الا لمن بغیر د وړو ګناهونو نه صغیره ګناهونو نه د دې باره کې اگر چې مفسرین او اقوال دوی یو قول دا چې دینه مراد صغیره ګناهونه واړه ګناونه نو بیا به معنی دا چې مؤمنان هغه خلک دي چې د غټو ګناونو خاص کر د بیحیاي نه بیخي ځان ساتي خو کله کله کې د صغیره ګناونه وشي نو خیر د پروانه کوي یعنی کله کله صغیره ګناونه کول دا د انسان غلور مقام نه خرابوي هغه کې نقصان نه را پیدا کوي او دویم قول په دې کې دا د مفسرین حمد کم د صحابه کرامو دغه شان نقل د دوه اقوال چې د اولنه کبایر او کبایر مراد کبایرو کې د فواحش بیا خصوصي تور معنی دا ذکر وشو او دا ورستنه چې کوم د الا نو څه کوم استثناء راغل د هغه ګناهونو د کومونو توبه وستري شي بیا به معنی د شي چې نیکان خلق هغه د کبیره ګناهونو به حیاي نه ځان ساتي بغیر د هغه ګناهونو چې کومونو توبه وستري شي د هغه د مقام نشي خرابولې نقصان نه د نقصان نه کوي چې کوم ګناهونو توبه وستري شي نو هغه د دوی د لوی مرتبه خرابولې نه خرابوي ان ربك واسع المغفرة یقینا رب ستا پراخه بخنه والا دی هو اعلم دخپوی بكم تاسو باندې اذ انشاکم من الارض باغ وقت تاسو را پیدا کړی د زمکې په دې آیات کې دوه قسمه وهمون او دوه قسمه نقصانون د پکورو لپاره د ذکر کیږي د دې خلاصه دا چې مخکې د ګناوونو مذمت وش چې کوم خلک ګناونه کوي جرمونه کوي د ګناوونو متبد عمل بد سزا به ملاويږي او کوم خلک نیکان دغه د جنت ملاويږي نو د آیات ذکر کول نو ورسته د دوه خبرو احتمال چې کوم خلک ګناګار دي هغه به مایوس شي چې دا الله تعالی کوم نه بخښي چې موږ ګناونه کوي بس جهنم هم زیاده ورو مایوس شي د مایوسۍ شکی دي او کوم خلک چې نیک کارونه کړی دي نو هغه بس سم ډاډه شي سم غرور ته ورسیږي او د باقي خلک به د سپکم په نظر باندې راځي چې کله غرور حیثیت ته ورسیږي او د دوه نقصانات نو په دې آیات کې د ګناګارو خلکو د مایوسۍ ختمولو لپاره او د نیکانو خلکو غرور ختمولو لپاره په دې آیات کې مضمون ذکر کیږي نو الله تعالی فرمایي چې ان ربک واسع المغفرة یقینا تعالی پراخه بخنه والا دی نو څوک مایوسۍ کې نه چې څومره غټه ګناه کړي الله تعالی پراخه بخنه کوي معاف کوي خو کله چې توبه وباسي هو اعلم د الله تعالی پی جن بكم تاسو اذ انشاکم من الارض هغه وخت را پیدا کړی د زمکې نه دغه دویم قسم خلک چې کوم دي د هغوی غرور ماتولو د پاره کمولو د پاره مضمون ذکر کیږي چې کوم خلکو نیک کارونه کړي دین خدمتونه کړي هغه دې هم ډاډه کیږي نه غرور ته نه رسیږي چې موږ بس رسیدلې خلک جنتی خلک دا باقي خلک جهنمی لري نه د سم کوي ځکه الله تعالی خپې جنت تاسو لرا یعنی جنت حاضرېږي په تقوا سره حاضرېږي تقوا هغه ته ویل کېږي چې مرد د وخت پورې بقایمي او د چې کوم تقوا کوي نو الله تعالی په نسبانه به د عیبونه بکې نه چې د نواقض مرتکب بده نه و ډېری په سره کړه خکار موږ خو بخکار کې ځنه د دریا مرتکب شي ته شرک مرتکب شي
د نواقص مرتکب شي دې به اسبه پتا مې نو ذکر کوي نه بیا نو الله تعالی وجه هو اعلم بكم الله تعالی تاسو خپي جنې تاسو دومره ډاډه کېږئ مکه دې چې نقصان هم کړی او دویمه دا چې اذ انشاکم من الارض واذا انتم اجنه د الله تعالی علم د سینې د چې غني وسره پیدا شو یا درج قیامت کې به مخې بنای نه د الله تعالی علم د مخې نه ازلی علم د مخې نه موجود نو دا الله تعالی خپي جن تاسو خپي جاندلې تاسو اذ انشاکم هغه وخت پیدا کړی من الارض زمکې دغه وخت نه هم تاسو په جاندل تاسو احوال د معلومو اگر تاسو د خپل ځان خبر هم نه وي په ټیم خپل ځان باندې تاسو په خپل علم نه لاره الله تعالی تاسو په جاندلې و اذ انتم هغه وخت تاسو اجنه ماشمان وای فی بطون امهاتکم بخیرو د خپل میاندو کې وای د مور بخیرته کې تاسو د احوال نه خبر نه وای خپل ځان باره کې تاسو هم علم نه لارو خو الله تعالی تاسو پورا پیژاندل تاسو پورا علم ورته وو تاسو ټول ضرورت به د خیرته کې دنه پورا کول نو د ازلی او لوی علم دی نو که په حال تاسو پیژنې سو انجام پیژنې د ناشنا تعجب خبر نه مخکینه تاسو پیژنې ازل نه د علم موجود دی فلا تزکوا انفسکم نصپایان ما بیانوي د خپل ځانونو جمع نه کان خلق ځکه حقیقت الله ته معلوم دي څنګه هو اعلم د الله خپوي به معنی تقا هغه چا باندې چې پرهیزګار دی او پرهیزګاری هغه ته ویل کېږي چې د مرګ د وخت پوري وي چې مرګ د مخه د ختميږي دغه د پرهیزګاری نه ویل کېږي د خپل استقامت په بدن نشه زما استقامت به کم حد پوري وي کم ځکه به زه خوېږم په دې ته نه پويږي دې ځکه نه پوري د دوه طریقو باس پاره کې چې کوم شکونه وسوسه ولاړېدل د هغه د دبي د لپاره مضمونو اخو د شرک د ختمولو لپاره توحید مضمون بیا ذکر کیږي نو الله تعالی فرمایي افرأيت الذي تولى آیت ولید هغه سړی تولى چې مخې واړو د قران واعطى قليلا ورکله وکله لګه واقدا ابي بخلو دا خلکو انجام ذکر کیږي چې کوم د توحید او دین نه مخاړی لګون د قبول کی واپس به ګناون ته برته واپس او عنده ايشتري د سره علم الغيب علم د غیب فهو يراج داين يرسل ام لم ينبأ بما في صحف موسى آیا د خبر نه حاصل کړي په هغه مضمون باندې په صحیفو د موسی عليه السلام کې دي و ابراهيم الذي ابراهيم هغه وفا چې دغه مضمون یې پوره کړو